د مولانا امین الله بشاوري د یو کشر رور دی، د هغه نامه ده محمد غالبا د څه نامې ده، د مولانا غلام حضرت غلام حنفي شهید رحمت الله علیه د هغې اوس انباس شوی دور کې د سی پی سلسلې والا هلته قابلیت معلوم شوی، خو خپلو طالبانو ته کله ناکله ناستي او هغه خپلو طالبانو ته سوالات جوابات کوي. یو د هغه کار همیشه دا دی چې تاویږي را تاویږي نو په امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې اعتراض کوي. څه وخت وړاندې یو اعتراض کړی، چونکې دا د دوی هغه جوابات دي اعتراضات دي چې کوم شیعهګانو راغستي او په حضرت مولانا شاه ولی الله محدث دهلوي رحمت الله علیه، شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه زموږ په دې اکابرینو علماو باندې دا اعتراضات د مخکې نه دیو کړي. نو دې کې څه نوی اعتراض نشته، 600 ځل جواب ورکړی شو، خو بیا هم پې خلک دوکه کېږي او دا دي هغه واړه شیعهګان په دې وجه د هغې اعتراض رانقلی. اوس یې داسې اعتراض رانقل کړلی او دومره پې خوشحاله دي چې جی مولانا محمد د امین الله بشاوري رور داسې لوی کار کړل دی او غټ اعتراض یې کړل دی. په چا باندې جی؟ په امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه باندې. عوام هم ډېر زیات خوشحاله پې په داسې معمولي خبرو، چونکې وجه دا چې دوی احناف کتلي نه اورېدلي نه، نو په دغه بنیاد باندې اعتراض کوي چې کله یې واوري چې کله یې وګوري بیا به اعتراض نه کوي. اعتراض یې دا کړل چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کله د مور په خېټه کې نو خلک په کومه فقه باندې په حنفي فقه باندې. دا اعتراض خو به هله وی اولنی دوکې اوس راوالی، دا اعتراض به هله وی چې کله موږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا ګڼلی چې ده دا دین جوړ کړلی، دین امام ابو حنیفه نه دی ګڼلی. که موږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شارح ګڼلی، شارح مطلب دا دی چې هغه شارع مطلب دا دی چې هغه شریعت قانون جوړی، او یو د شارح امام ابو حنیفه شارح دی، او شارع مخکې پیدا کیږي، شارح وروسته پیدا کیږي. رسول الله شارع دی هغه مخکې پیدا دی، امام ابو حنیفه شارح دی هغه وروسته پیدا دی، شرح کوونکی تشریح کوونکی. چې کله استاد ګومن صاحب دا کتاب ولیکو کتاب العقایدو، نو عباد الرحمن به وروسته د دې شرح کوي کنو. د دې مثال د شارع دی او زما مثال د شارح دی، د رسول الله مثال د شارع دی او د امام ابو حنیفه مثال د شارح دی. شارح همیشه وروسته پیدا کیږي. دویم دا دی چې زموږ د قرآن کم و قرات دي، په هغه و قراتو کې امام حمزه قرات دی، د کسائی قرات دی، د حفص قرات، د عاصم قرات دی، مختلف قرات دی، ابو عمرو دانی. اوس د دې سړي نه تپوس وکړه موږ چې ټوله دنیا په نن دور کې د کم قاری په قرآن باندې قرات کوي، د هغې نوم دی حفص عن عاصم. حفص روایت کې عن عاصم د امام عاصم رحمت الله علیه نه، د عاصم هم د کوفې دی او د حفص هم د کوفې دی، او د حفص د امام اعظم ابو حنیفه کلاس پیلو دی. سوال د دیونه وکړه جی چې دا امام عاصم پیدا نه نو خلکو په کم قرات قرآن وایو؟ دا نه چې قرآن څنګه وایي سعودي عبدالرحمن سودیس قاری صاحب حفظه الله، دغه شانتي د مصر قاریانو، د ترکی قاریانو، د بنگلادیش قاریان، د پاکستان قاریان، د ایشیا تمامو ملکونو کې ملیشیا کې بلکې شوافی دا تمام د چا په قرات باندې نن دور کې قرات کوي؟ دا د قاری عاصم رحمت الله علیه کم چې امام حفص رحمت الله علیه روایت کړل دی. د دنه تپوس وکړه وی چې کله د عاصم نو پیدا نو خلکو په کم قرات قرآن وایو؟ چې ته وی کله ابو حنیفه نو پیدا خلک په کمه فقه. زما سوال دا دی چې کله عاصم نو پیدا نو خلکو په کم قرات قرآن وایو؟ نو داسې صرف دوکه ده، نور دنه په دې دا ډوسه اعتراض دی، نو دنه دا په کار نه دی. دینه د دې مثال داسې دی لکه یو سړی تپوس وکړي چې رسول الله علیه الصلاة والسلام ته نبوت نو میلاو شوی، نو هغه د چا په دین باندې و؟ د کم پیغمبر باندې ایمان لارو؟ نو دا اعتراض اوس مزه کوي، کفار یې ویل رستا دی سسویم دا قانون شریعت. بل دا ده چې
اهل حدیث حضرات دا مثال په تور باندې راوتل دي. نو د دې دور دی د نن 200 کال وړاندې په داسې وخت کې راوتي 200 کالونو مخکې دا ټول خلک په سو مشرکانو کافرو زندقانو سو تاسو به څه پتو ورکوئ ځکه اسلام خو 200 کال مخکې ماشاءالله شروع شو. مولانا نذیر الحق د وخت نه مولانا داود غزنوی د وخت نه ستاسو د وخت نه اسلام شروع شو. د دین مخکې اسلام و کنو د دین مخکې څوک مسلمان و کنو. ها تحقیقی جواب بیا دغه مسلې دا دی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه فقه حنفی تدوین کړي نو خلق په کم یاد ساتي د نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه مختلفو زګینو ته تللی باقی که عبداللہ بن مسعود کوفی تراغل لی صرف عبداللہ بن مسعود نه دی د زرو صحابون زیاد کوفی تراغل دی آلتا پا کوفا کی آغیو قانون و شریعت چلول لی. امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ بچ مسئلہ راغستا نو دا اہل کوفی تعامل بے راغستا و کوفی تا سوک راغل دی صحابہ راغل دی نو ثابت داشوا چی امام ابو حنیفه یو کار د ځان نه دی کړي بلکې د صحابه کرامو نه را نقل کړل. نو د دې فقه حنفی د رواج مطلب دا نه دی چې دا د رسول الله په مقابله کې یو نوې سیز راغی. د دې مطلب دا دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د قانون او د دین دا غي تشریح امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وکړ او داسې تشریح وکړي چې په 14 صدۍ کې ماډرن دور د خواغه شانتي خلک نشي کولای. وجه سره واجب کې دا ده چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ناس شاګردان سلوي خاغه کسان دي چې په نن دور کې یو مولا سره مکمل داغو د په مکتبه کتابونه نشته. دومره لوی کار یو که سلويخ کسان نازو سوای په دې سلويختو کې زه یو غلط شو دوه غلط شو سلويخ کسان یو ځل باندې غلطيږي د فقه حنفي ندی ورته سوازي. نو محمد دې که څه شي د اول خو د داخله سم کا چې خبرې کینو کله هغه غر ولي کله دا غر ولي کله د نبر جامه تختی کله درنه لره جامه تختی اول خبرو انداز ټیکن بیا خبرې کوه. نو بل